نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. عزتمنو مسلمانانو، یو وظیفه راته ښیمه ډیره بهترینه ده. ویړو د اخره پورې وګوره، ستاسو پکې ډیره فایده انشاءالله العزیز. وظیفه دا ده، ما پخپله په دې باندې ازمیښت کړی، الحمدلله ما پخپله رانیولې ده او تقریبا د 8 کالو نه زه کوم د نښو نه. او ما یو کار دپاره رانیولې، هغه کار الله تعالی زما سر ته رسولی دی. هغه کار به راته اخره کې بیا انشاءالله ویمه، خو ویړو د اخره پورې وګورئ، انشاءالله زه تاسو ته وظیفه ښیم. عزتمندو مسلمانانو، وظیفه دا ده چې حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير. دا وظیفه چې دا ماته یو بزرګ سړي راکړې وه، هغه وخت کې چې زه د الله تعالی په لاره کې وم، او ماته وی چې دا وظیفه څه مقصد دپاره وی که نه، څه مقصد، یو مقصد دپاره به وی، یو الله تعالی به هغه مقصد ستا پوره کوي. او ما چې کوم مقصد دپاره رانیولې وه، الحمدلله الحمدلله مقصد درته ویم اخره کې، هغه مقصد زما الله تعالی پوره کړی دی. هغه مقصد دا دی عزتمندو چې ما دا راونیوله، یا الله پاکه ما مدرسه کې داخل کړي، یا الله ما مدرسه کې داخل کړي. دا وظیفه مې کوله، الله نه مې غوښته، یا الله دا وظیفه چې ما شروع کړې ده، دې دپاره مې شروع کړې چې ما مدرسه کې داخل کړي. نو الحمدلله ثم الحمدلله الله تعالی مدرسه کې داخل کړم. نو ځکه تاسو ته یم چې زما رونه مسلمان به د بل مسلمان دپاره هغه څه خوښوي چې د ځان دپاره خوښي. نو ما ځان دپاره خوښه کړې وه، الحمدلله زما کار په الله تعالی سر ته رسولی دی، ثم الحمدلله. نو تاسو ته هم دا گزارش دی، درخواست دی چې دا وظیفه کوئ او یو مقصد دپاره راونیسئ. ستاسو چې په زړه کې څه تمنی، څه حاجت، څه مرادي، کو دنیوي او کو اخروي، انشاءالله الله تعالی به پوره کوي یقین سره. صحیح ده. الله تعالی دې مو تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او جزاک الله خیره.